أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن به چې د کوم صحابي مخکې ذکر کېږي د هغې نامه ده حضرت عوف بن حارث بن رفاع انصاري. په روایتونو کې د دوی نامه عوف بن افرا، عوف بن حارث او اوس بن افرا بیان شوې ده. افرا د هغوی د والدې نامه وه. د دې تعلق د انصارو د قبیلې بنو نجار سره و. حضرت معاذ و حضرت معوذ د حضرت عوف رونه وو. حضرت عوف د انصارو هغو شپږو کسانو کې شامل وو چې ټولو نه مخکې مکې ته چې کوم څوک راغلي وو بیعت یې کړی وو. دوی په بیعت عقبه کې هم شامل وو. چې کله دوی اسلام قبول کو نو حضرت اسد بن زراره او حضرت عمره بن حزم سره یو ځای دوی بیا د بنو مالک بن نجار بوتان مات کړي وو. د بدر د غزا په ورځ چې کله جنگ جاری وو نو حضرت عوف بن افرا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه دا تپوس کړی و چې یا رسول الله خدای پاک د خپل بنده د کومه خبره نه ټولو کې زیات خوشحالیږي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی وو چې دغه خبره نه چې دغه لاس د په جنگ کې مصروف وي او د ذرې نه بغیر د سویرې جنگیږي لګي، یعنی د جنگ میدان دی نو بیا بغیر د ویرې جنگیدل پکار دی. په دې حضرت عوف بن افرا خپل ذره کوزه کا او ورمخکې شو، جنگ شروع کو ان تر دې چې شهید شو. د بدر په غزا کې ابو جهل، عوف بن حارث او د دوی رور حضرت معوذ دوانو یو ځای ابو جهل شهید عوف بن حارث او د دوی رور حضرت معوذ ابو جهل شهیدان کړي وو. د حدیث او د سیرت په کتابونو کې د بدر په غزا کې چې په ابو جهل باندې چا حمله کړې وه د هغو صحابهو نامې ملاویږي. په دې کې د حضرت عوف بن افرا نامه هم راځي. حضور فرمایي چې دا ذکر ما مخکې کړی دی، په سنن ابي داود کې راغلی دی. د دې نامه عوف بن حارث وه. د دوه نامې دي د دې په عام طور. او بهرحال د ابو جهل په قتل کې دی هم شریک وو او د بدر میدان کې دوی شهید شوي وو. د بل کوم صحابي چې ذکر به کېږي دغه نامه د حضرت ابو ایوب انصاري. د دوی نامه حضرت خالد او د دوی د والد نامه زید بن کلیب و. دوی خپل په نامې او په خپل کنیت دواړه مشهور وو. د دوی تعلق د انصارو قبیلې خزرج خاق بنو نجار سره وو او د عقبه ثانیه په موقع باندې د اویاو انصارو سره یو ځای دوی ته د بیعت کولو سعادت هم نصیب شوی وو. د حضرت ابو ایوب انصاری د والدې نامه هند بنت سعید و. د یو قول مطابق د هغې نامه زهرا بنت سعد هم و. د حضرت ابو ایوب انصاری د اهلیه نامه حضرت ام حسن بنت زید و او دوی نه د دوی یو زوی عبدالرحمن پیدا شوی و.
رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ابو ایوب انصاری او د حضرت مصعب بن عمر ترمنځ مواخات قائم کړي وو چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هجرت وکړ مدینه ته او تشریف راوړو نو هغه د مسجد نبوي او د خپل کورونو تعمیر پورې د حضرت ابو ایوب انصاری په کور کې سارو او په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد دا داسې بیان کړی دی د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د قیام واقعا چې بنو نجار ته چې هغه رسیدل نو بیا دا سوال وړاندې شوی وو چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم به د چا ملموي د قبیله هر تن دا خواهش لرلو چې دا فخر د هغه ته ترلاسه شي او ځنه خلکو خو د مینې په جوش کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د اوخه په واکونو باندې به لاس واچولو او چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې دا حلول دي نو فرمایل چې زما خو پرې دی دا د وخت مامور ده یعنی چرته چې د خدای پاک مرزي وي دا بل ته خپل کینی او هغه چې دا ونه د هغه واکونه وي بیا سست کړ او خو بیا ورمخکې شو لګ مزل پورې رو ګرځیدو چې کله هغه زه تورسته چرته چې بیا رسو مسجد نبوي او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم کوټه تیار شوی او نو هغه د مدینه د دوه ماشومانو زمکه و نو دا خو بیا ته تورسته نو کې نس خو بیا فورن پاسه د بیا روانه شو خو یو څو قدمه چې ورمخکې شنو بیا واپس راغلو مال ته کې نس چرته چې مخ کې ناسته رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې هاذا ان شاء الله المنزل یعنی داسې معلومیږي چې د خدای پاک مرزي دا چې دلته به موږ یې او بیا وی خدای پاک ته دعا کوله او د اوخنه راکوس شو د پوسو کو چې دلته ټولو کې جوخت کور د چا د په مسلمانانو کې نو ابو ایوب انصاری فورن ورمخکې شو د ارزو کو چې رسول الله زما کور دی او دا زما دروازه د تشریف راوړي نو ورته فرمایل چې حاضر سیده زموږ د سردوله پر ځای تیار کا هغه فورن خپل کور ټیک ټاک کو او راغله او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه سره د نن تشریف یوړو دغه کور دو منزلونه او حضرت ابو ایوب دا وخت چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم برونی منزل کې د ایثار شي خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خیال چې ملاقات لبه چې کم خلک راځي هغه ته د اسانی وي لاندینی منزل خوخ کو ملت هغه ایثار شو خو چې کله شپه شو ابو حضرت ابو ایوب او د هغه اهلیه له ټول شپه په دغه خیال خوب نه ورتلو چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم لاندې دی موږ بریو او نور بیا دا مو شو چې د شپې په چد باندې د ابو لوخه مات شو او حضرت ابو ایوب په دې ویره چې د ابو چرته سړي کلاند لاړ نشي زر خپل برستن په ابو باندې واچولو هغه ابو یو چې او سهار چې شنو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم تخواستو کو او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم مخه خو تعامل کړو خو بیا چې هغه حضرت ابو ایوب اصرار وکړو نو راضي شو او په دغه کول کې هغه تر وو میاشتو پورې او د یاد ابن اسحاق د روایت لرویا د دویم هجری کال د سفر میاشتو پورې ایثارو او یعنی تر سوچ د مسجد نبوي او د سره چې کومه جوخته کوټه وغه نه تیار شوی نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغه ځکه نه د حضرت ابو ایوب په کور کې ایثارو ابو ایوب دغه رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم له روټه لګله او چې کوم بیا غونه بچ شو او را بغله نابودی په خپل خوړه او د مینې او د اخلاص په وجه به لاسونو ملته ګوته به ملته اچولې چرته نه بچ رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم روټه خوړلې و او نور وسبب عموما دغه په خدمت غیله به روټه لګله دغه واقعیا حضور فرمایي چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ بیان کړی دا ځنه فکرې ځنه خبره پکې نه وي ځکه به ټول عموما او من خو ما واقعي خو د حضرت مسلم موعود خپل انداز ته هغه لیکي چې کله چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه کې داخل شو نو د هر تنده خواهش چې تاسو د مدغې په کور کې ایثار شئ او کوم کوسینه چې دغه اوخه تیرې ده نو د هغه کوسې کم خلک به نو غي خپل د کور خلکو سره به راغلو او درېدلې به د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته به هر کله ویلو او دا به چې یا رسول الله دا زموږ کور دی او دا زموږ مال دی او دا زموږ
ځانونه دي چې موږ ستاسو خدمت لپاره حاضر یو یا رسول الله موږ ستاسو د حفاظت قابل یو تاسو موږ لرا شي موږ کرے سار شي او ځنه خلک په جوش کې ورمخکې شو دا وې دوه واکونه به ونیول چې خپل کور کې تر راکوس کی رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هر تن تم دا جواب ورکول چې سمو خبرې دی نن دا د خدای پاک له طرف مامور ده د بمل ته ودرېږي چرته چې د خدای پاک خوښوي نو اخر د مدینه په یو سر د بنو نجار د یتیمانو زمکه سره جوخته د اوخه اشاره شو ودرېدا نو هغه فرمایل رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خدای پاک کوم دا مرزي معلومیږي چې موږ دلته اشاره شو بیا فرمایي چې زمکه د چا ده نو زمکه د یو سو یتیمانو دغه ولی ورمخه شو دا چې رسول الله د فلانی یتیم زمکه د تاسو خدمت له حاضر ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موږ مفت چې عمل نشو اخسته نو اخر دغه بیا قیمت مقرر کړی شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه ځکه د جمعات او د کورونو جوړولو فیصله وکړه او دینه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ټولو نه جوخت کور د چا دی نو ابو ایوب انصاری ورمخ شو دا و چې رسول الله زما کور ټولو نه جوخت دی او تاسو خدمت لپاره حاضر دی نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ورشه کور ته موږ لپاره یو کمره تیار کړه د ابو ایوب کور د دوه منزلونو وو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره برنې منزل تجویز کو خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه خیال چې ملاوي دوله به کم خلک راځي هغه ته به تکلیفي لاندینی منزل خوښ کو انصار چې کوم مینه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم مینه سخت مینه لرله د دې مظاهره حضرت مسلمات فرمایي چې په دغه موقع هم شوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم په اصرار حضرت ابو ایوب دا خبره منله خو چې ایوب په لاندینی منزل کې ساري ټول شپه خزه خاوند په دغه خیال خوب نه ورتلو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی نه خکته منزل کې ودی او د څنګه دغه بیا د مرتکب کې دي چې چاوي دي دغه نمبر 75 د شي د مینې اظهار او د شپې او د وبولوخه پریوتون په دغه خیال چې د چت نه لاندې چرته وبلاړې نشي حضرت ابو ایوب ورمنډه کو خپل برسنه پاغه باندې واچولو د هغه به اوچې کې سحر بیا ویلاړ رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وته ارزو کو دا ټول حالات ورته ارزو کو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا منصوره کبرتل حضرت ابو ایوب روزانه روټه تیارول او غوله به لګله رسول کریم صلی الله علیه وسلم له او چې کوم بچ شو نو بیا به د ټول کورنۍ ما خوړه او د سورزو پس په اصرار بیا باقی انصار هم په دغه ملمستیا کې خپل برخه وغوښته او تر سوچ رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل کور تنظیمونه شو نو ور په ور د مدینه مسلمانانو باغویله روټه لګله د حضرت ابو ایوب نه روایت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کړه راغله او حضور فرمایي چې د مسلمو چې کوم دی بچو هغه ختم شو دی بچینه چې کوم بیان و ختم شو او بیا مخکې د حدیث د حضرت ابو ایوب روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی کړه ایثار وو او هغه پر خکتنی منزل کې حضرت ابو ایوب برنی منزل کې وو راوی وی چې ورځ حضرت ابو ایوب راویښ شو او دا وی چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سر د پاسه ګرځو نو هغه بیا یو طرف ته شو او په ګډ کې هغه شپه تیر کا او بیا وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وکړو چې نو هغه ورته فرمایل چې په لاندینی برخه کې زیات سہولت ده زیات اساني ده نو هغه ورته چې زه پچت نشم زه تاسو پچت نشم پاتې کېږي چې لاندې تاسو یې نو په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بر منتقل شو حضرت ابو ایوب لاندې راغله هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم پر روټه په خلو چکله بد هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه واپس براغله بچو نو بیا به تاسو کولو چې دا وی ګوته چرته لګیدلې دي چې به واپس روډاغه نه به تاسو کولو بیا به دغه چې کوم ځکه به دغه ګوته لګیدلې او ملته نه به خوړه او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم لا وی وزل روټه لګیلې او چې پکې وګوا نو هغه دغه له طرفه واپس راغله نو هغه چې د تاسو کو چې دغه ګوته چرته لګیدلې وي نو چې ورله واپس وروړل نو هغه ورته چې نن هغه نه د خوړلې
نو هغوی پریشان شو او رسول کریم له لاړ او تاسو ته نو کو چې د اوګه حرام ده. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه دا نه خوښوم. نو ابو ایوب انصاری ورته وی چې چې تاسو نه خوښو یا بزم نه خوښوم. او راوی دا وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فرشتي راتلې. دا د مسلم روایت دی چې وਹੀ به کېدا فرشتي براتلې او په دغه وجه رسول کریم صلی الله علیه وسلم به بویناکسز نه خوښولو. خدا حرام نه دی. مسلم کې هم دا روایت داس لیکل شوی دی چې د حضرت ابو ایوب انصاری روایت دی چې کله به رسول کریم صلی الله علیه وسلم له روټه وړاندې کېده نو هغوی به هغه وخوړه او خپل چې کوم بچي روټه به هغه به مال رولېږله. یو ځل هغوی بچي روټه چې رولېږله نو په هغوی نه وخوړله ځکه چې پای کې اوږه وه. نو ما ورته عرض وکړو چې آیا دا حرام دی؟ نو حرامه ده اوږه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل نه، خو زه د دې د بوی په وجه دا نه خوښوم. نو حضرت ابو ایوب ورته عرض وکړو چې زه تاسو نه خوښو یا به زه نه خوښوم. یو بل روایت دی چې د مسند احمد بن حنبل روایت دی او دا واقع پکې داسې بیان شوی دی د ابو ایوب انصاری نه مروي ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ د کور په لاندنی منزل کې عیسی روزه په بالاخانه کې وم او یو ځل په بالاخانه کې وب پریوته. نو زه او ما او ایوب یو صادر راواخسته او بم اوچولې په دې ویره چې هغه وب چرته لاندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پریونځي او زه بیا په ویره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. ورس مې ورته وکړو چې یا رسول الله موږ لپاره دا مناسب نه ده چې موږ د تاسو نه بریو، تاسو په بالاخانه کې منتقل شئ. نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم پرشاد ما د هغوی ټول سامان بالاخانه ته منتقل کو. د هغوی سامان ډېر لږ و او بیا ورته مرزو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو چې کله مله روټه واپس را لګي نو زه جایزه اخلم او چېرته چې تاسو د ګوتو نشانونه ګورم نو هلته زه خپلې ګوتې ږدم. خو چې نن چې تاسو ماله کومه روټه را لګلې ده نو ما دا ولیده چې هغې باندې ستاسو د ګوتو نشانونه نشته. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خبره صحیح ده، اصل کې په دې کې پیاز و. حضور فرمایي چې دلته د اوږې په ځای پیاز بیان شوی دی. حضور رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما دا خوښه نه کړه چې زه دا وخورم د هغه فرشتې په وجه چې کوم مال راځي، خو تاسو یې خورئ. حضرت ابو ایوب انصاری ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د بدر د احد او د خندق غزواتو سره په ټولو غزواتو کې د شاملېدو سعادت نصیب شوی وو. حضرت ابو ایوب انصاری بیانوي چې موږ د بدر په ورځ صفونه جوړ کړ نو موږ ځینې خلک و چې هغې د صف نه بهر ووته. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې خلک ولیده نو ورته وفرمایل چې ما سره شئ یعنې ما نه شاته اوسئ، ما نه مخکې مه ځئ. د حضرت صفیه د رخصتۍ د شپې ذکر دی. حضور فرمایي چې یو ځل مخکې مې بیان کړی دی، واقع بیان کړی ده او یو ذکر مختصر، خو اوس به بیا بیان کوم چې کله د حضرت صفیه رخصتي شوې وه نو هغه شپه حضرت ابو ایوب انصاري د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خیمې نه بهر سره د بربنډې تورې ټوله شپه پیره ورکوله او د خیمې د څلورونو طرف ته هغوی ګیر چاپېره هغوی ګرځېده. او چې کله سهار شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ایوب ولید چې د خیمې نه بهر ولاړ دی. نو تپوس ته نه وکړو چې څه خبره ده. نو هغوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زه د هغې ښځې په وجه ما دا ویره لرله چې چونکې د دې پلار او د دې خاوند او د دې د کام خلک وژلي شوي دي او دا د کفر نه نوې راوتې ده، نو ځکه زه ټوله شپه تاسو د حفاظت په خیال ما دلته پیره ورکوله. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ابو ایوب انصاری په حق کې دا دعا فرمایله چې اللهم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، چې یا خدای د ابو ایوب حفاظت فرمایي لکه څنګه چې د ټوله شپه زما حفاظت کې تیره کړې ده. امام سهیلی دا وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه دعا مطابق خدای پاک د حضرت ایوب حفاظت فرمایلی وو ان تر دې چې رومیانو به د هغې د قبر حفاظت کولو او ستاسو د دوی په وسیله به اوبه غوښتې نو هغوی باندې به باران ورېدو. حضرت محمود وایي چې هغوی د حضرت ادبان بن مالک انصاری رضی الله عنه نه دا اورېدلي وو. هغوی په هغو خلکو کې وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د بدر په جنګ کې موجود وو.
هغوی دا وی چې زما په خپل کام بنو سالم ته به جمع ورکوله او زما او د هغوی ترمنځ به یوه وله وه او چې کله به باران شو نو د هغې طرف ته د جومات ته تلل به ما لپاره ګران و. نو ځکه زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. ما ورته عرض وکړو چې زما نظر کمزوری دی او هغه وله چې زما او زما د قام ترمنځ ده چې کله بارانونه راشي نو هغه ډیره بیږي او ما لپاره هغه پارکول ګران شي. نو زما دا خواهش دی چې تاسو زما کور ته راشي او زما په کور کې داسې ځای کې مونځ وکړئ چې دا هغه ځای بیا زه وروسته د مونځ ځای جوړ کړم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه به راشم او بیا هغوی د حضرت ابوبکر سره زما کور ته راغله او هغوی د دننه راتلو اجازه وغوښته نو ما ورله ورکړو. هغوی کېناستو او دا یې وفرمایل چې کوم ځای په خپل کور کې ته خوښه چې زه هلته مونځ وکړم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا وفرمایل چې ته زه مونځ لپاره راوخته وم نو هغه کوم ځای دی چې ته دا غواړې چې زه مونځ وکړم. نو ما د هغه ځای طرف ته اشاره وکړه چېرته چې ما غوښته چې هغوی دې مونځ وکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ودرېده، الله اکبر یې وویلی او موږ د هغې شاته صفونه جوړ کړه. بیا هغوی 2 رکعته مونځ جمع ورکړو، بیا سلام وسرخولو او کوم وخت چې هغوی سلام وسرخولو نو موږ هم سلام وسرخولو او ما هغوی له خزیره یعنې د غوښې او د اوړو یو خوراک دی نو هغه مې هغې لپاره هغوی ایثار کړه چې هغې لپاره تیارېدو لګیا او د کوڅې خلکو چې واورېدو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم زموږ په کور کې دي نو هغې کې یو څو کسان په منډه راغله او ډېر خلک زما په کور کې جمع شو. نو په هغې کې یو تن وی چې مالک چېرته دی زه نه ګورم، ما ته هغه نه ښکاري. نو چا ووی چې هغه خو منافق دی. د یو بل صحابي باره کې تپوس وشو چې چېرته دی نو هغه سړي دا ووی چې هغه خو منافق دی، د خدای او د هغه رسول سره مینه نه لري ځکه نه دی راغلی. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې داسې مه وایئ، تاسو خبر نه یې چې چا چې د لا اله الا الله اقرار وکړو او په دغه اقرار هغه د خدای پاک رضا مندي غواړي نو او په دغه آیت خبر نه چې هغه د خدای هغه د لا اله الا الله اقرار کړی دی او په دغه اقرار هغه د خدای پاک رضا غواړي نو هغه وی چې نو هغه تنو بیا وی چې خدای او د هغه رسول خبر دی، موږ خو د هغه ملګرتیا او د هغه خبرې منافقانو سره ګورو چې دغه په شان دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خدای پاک اور په هغه تن حرام کړی چې د لا اله الا الله اقرار کړی دی او په دې اقرار هغه د خدای پاک رضا غواړي. حضرت محمود بن ربیع وی چې ما دا خبره یو څو نورو خلکو ته بیان کړه چې پکې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ملګری حضرت ابو ایوب هم شامل وو او هغه په هغه جنگ کې و چې کم کې بیا هغه په روم کې وفات شوی وو او یزید بن معاویه د هغه سردار وو. نو حضرت ابو ایوب زما دغه خبر انکار وکړ، دا وی چې زه دا نه ګڼم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بچره داسې ویلي چې کوم خبره تا وکړه، یعنی اور په هغه تن حرام دی چې صرف د لا اله الا الله اقرار وکړي. نو دا خبره وی زه په ډېر پریشانه شوم په دغه خبره او زما دا منلو که خدای پاک زه سلامت وساتلم او دغه جنگ نه زه واپس لاړ شم نو دا خبره به زه د ادبان بن مالک نه تپوس کوم په دې شرط که خپل د کام په جماعت کې ما ولید چې هغه جندي دي. نو زه چې واپس راغلم او د حج یا د عمره احرام مې وتړلو بیا روان شم اندر چې مدینې ته راغلم او د بنو سالم چې په کوڅه تېرېدم نو ما ولید چې حضرت ادبان ډېر بوډا شوي وو، د هغوی نظر هم ډېر کمزوری شوی وو او هغوی خپل کام ته جمع ورکول او چې کله هغوی د مونځ نه فارغ شو سلام وسرخولو نو ما ورته سلام وکړو، دا مې ورته وویل چې زه څوک یم نو هغوی او بیا مې هغې نه خبره تپوس وکړه نو هغوی دا هم داسې بیانه کړه لکه څنګه چې لومبي ځل یې ما ته بیانه کړې وه چې او دا ټیک خبره ده ما اورېدلې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو چې چا لا اله الا الله ووایي په هغه باندې اور حرام شو. خو حضرت ابو ایوب به دا نه منل. په دې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم خپل رای لیکلی ده چې په حدیث کې دا راغلی دی
چې من قال لا اله الا الله یبتغي بذلك وجه الله. په دې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي مخکې د پورا حدیث ترجمه حضوري چې زه به وایم په دې کې به دا وضاحت هم راشي. یعنی محمود بن ربی دا روایت کوي چې ما د عتبان بن مالک نه دا اورېدلي و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې خدای پاک په هر هغه تن د دوزخ اور حرام کړی دی چې په رښتونی نیت د خدای پاک د رضا له خاطر د لا اله الا الله اقرار کوي. خو چې کله ما دا روایت په یو داسې مجلس کې بیان کو چې پکې حضرت ابو ایوب انصاری صحابي هم موجود وو، نو ابو ایوب دغه روایت نه انکار وکړو او دا وی چې قسم په خدای زه هر بیخي د خیال نشم کولای چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به دا خبره فرمایلی وي. بیا وی مخکې دا لیکي چې په دغه حدیث کې حضرت ابو ایوب انصاری او داسې حدیث چې د روایت د اصول په لحاظ صحیح وو او د یعنی د حدیث د بیانولو چې کوم اصولونه دي د روایت دغه لحاظ سره دا صحیح حدیث وو، خو د خپل درایت حضرت ابو ایوب انصاری سه بنیاد یې یعنی خپل پوها او چې چاوي ګڼل، نو دغه په بنیاد هغوی د قبلولو نه انکار کړی وو. او بیا حضرت میاں بشیر احمد صاحب دا فرمایي چې دا ممکنه ده چې د حضرت ابو ایوب استدلال صحیح نه وي، خو بهرحال دا حدیث دا خبره ثابتوي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب اوس دا خبره بیانوي چې صحابه به هر حدیث به داسې نه منلو بلکې هغوی به غور کولو تحقیق به کولو. نو هغوی لیکي چې بهرحال دا حدیث دا خبره ثابتوي چې صحابیانو به همداسې هر روایت نه قبلولو بلکې د درایت او د روایت دواړو اصولونو لاندې به هغوی پوره تحقیق کولو بیا به کبلولو. د بخاري دغه حدیث په شرح کې حضرت سید ولی الله شاه صاحب لیکلی دی چې حضرت محمود بن ربی نه چې کله هغوی دا روایت واورېدو حضرت ابو ایوب انصاري نو هغوی انکار کړی و. د ځینو خیال دی چې د دې د انکار وجه دا وه چې صرف د لا اله الا الله اقرار د اور نه څوک محفوظ نشي ساتلی تر څو چې صالح اعمال ورسره نه وي، او دا ثابته شوې اسلامي مسله ده. ټیک ده، بالکل همداسې کېږي. خو بیا مخکې شاه صاحب لیکي چې د یبتغي بذلک وجه الله جمله دا ښیي چې دا د توحید اقرار کم قسمه پکار دی، یعنې څوک چې د زړه نه د خدای پاک رضا غواړي او کلمه وایي لا اله الا الله وایي نو د په هغه باندې اور حرام دی. او بیا شاه صاحب لیکي چې حضرت محمود د دوباره تحقیق په دغه خیال کړو چې کېدای شي ځینې الفاظ هغوی سم نه وي یاد ساتلی، او بیا چې کم یو ځل بیا تحقیق وکړو نو بیا دا ثابته شو چې هغه الفاظ صحیح وو چې کوم روایت وو. بیا ولیکي چې د چا د ایمان یا د نفاق باره کې د خلکو مخې ته د رای اظهار کول دا نامناسبه خبره ده، یعنی دا ویل چې څوک منافق دی یا د هغه ایمان کمزوري دی دا غلط څیز دی، ځکه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موقع د ابن دهشم باره کې د نکته چینی نه خوښه کړي، هغوی دا خبره نه خوښه کړي چې داسې په خلکو کې دا خبرې وکړي شي. دغه قسمه نکته چینی د اصلاح په ځای د فتنې او د فساد سبب جوړیږي. یو روایت کې بیان شوی دی چې حضرت عبدالله بن عباس او حضرت مسور بن مخرمه د ابواه مقام باندې د غسل مسئله کې اختلاف کړی وو. نو حضرت عبدالله بن عباس دا وی چې حرام تړلی وي نو هغه خپل سر وینځلی شي، حضرت مسور دا وی چې نشي وینځلی. راوی وی چې حضرت عبدالله بن عباس زه ابو ایوب انصاری لولېږلم چې زه او ما ویلي دي چې هغوی د دوو لرګو ترمنځ لامبې لګیا دي او په هغې باندې د کپړې پرده اچولی شوې ده. نو ما هغوی ته سلام وکړو، نو هغوی وفرمیل چې څوک دي؟ نو ما ورته وویل چې عبدالله بن حنین. او حضرت عبدالله بن عباس تاسو له رالېږلی یم چې تاسو نه تپوس وکړم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله د احرام په حالت کې وو نو هغوی به خپل سر څنګه وینځلو، ځکه چې دا هغوی لګیا دي خلک چې احرام چې کله تړلی شوي وي نو سر نه دې وینځل پکار. نو حضرت ابو ایوب خپل لاس په کپړه کېښودو، هغه لږ لاندې کا
ان تر دې چې دغه سر ما تخکارېدو یعنی چرته چې هغه ولاړو پر د خپل جوړه کړې و دغه لاندې لمبا لپاره نو خپل سر ما دو خودلو او بیا و یو تنتوي چې دغه باندې وبو اچولې چې ته وبو اچو نو هغه دغه په سر وبو اچولې نو هغه بیا خپل دوه لاسونه په خپل سر اومګل او لاسونه مخ راوست بیا شاته بوتله او هغه دا و چې ما داسې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لیدلو چې یو ځل مخکې بیا برستو لاسونه وړو چې کله به وي سر وینځلو. حضرت سعید بن مسیب باندې چې یو ځل حضرت ابو ایوب د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د ریش مبارک نه د ګیرې نه یو سیزو ستلې پکې پروت هغه اغینه لري کړي وو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته خودلې وو. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دا فرمایلو چې ابو ایوب نه د خدای پاک هر هغه سیز لري چې کم دا هغه نخوخی. او یو روایت کې راغلی چې هغه فرمایلی چې یا ابو ایوب ته د یو تکلیف مونږ رسي. حضرت ابو ایوب انصاری د جنگ جمل او جنگ صفین او جنگ نهروان کې د حضرت علی د لخر مخکینه والا برخه کې شامل وو او حضرت علی ته چې کوم اعتماد په حضرت ابو ایوب انصاری نو هغه دغه خبره نه ظاهري چې کله حضرت علی کوفه خپل دارالخلافه وګرځول او تکړه غویوړه نو حضرت ابو ایوب انصاری هغه د مدینه گورنر مقرر کړی وو او تر 30 هجری کال پورې د مدینه گورنر وو. ان تر دې چې یسر بن ابو ارتا په قیادت کې د امیر معاویه شامی فوج کله په مدینه حمله وکړه نو هغه وخت حضرت ابو ایوب انصاری مدینه پرې خو د حضرت علی له کوفه ته لاړ. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه پس د داوی صاحبانو ته د خلافت د دربار نه د میاشتې وظیفه ملایوي دي. د حضرت ابو ایوب وظیفه مخکې 3 زره و او حضرت علی په خپل زمانه کې د خلافت په زمانه کې 6 زره کا او مخکې دغه په ځمکه کې کاروان د لپاره اته غلامانو او حضرت علی 30 غلامان بیا مقرر کړي وو. حضرت حبیب بن ابو ثابت نه روایت ده چې حضرت ابو ایوب امیر معاویه راغله هغه ته شکایت وکړ چې هغه باندې قرض ډیر دی نو هغه اونلې د چې کم هغه په خپل بلکې هغه ولید چې کم هغه نه خپل یعنی حضرت ابو ایوب انصاری چې هغه لتلی و نو د حضرت ایوب انصاری هغه خبرونه لیدل چې کومه خوخدل پکار ده بلکې چې کومه نه خوخدون کی خبره هغه وکړه نو په دې حضرت ابو ایوب انصاری ورته وي چې ما رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه دا ورېدلی وو چې تاسو به رستو بیا ضرور ترجیح ګورئ یعنی ترجیحات به تاسو بدل شي. نو امیر معاویه وی چې بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د سسی ارشاد فرمایلی وو چې کله رسول پاک فرمایلی وو نو بیا څه فرمایلی وو نو حضرت ایوب وی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی وو چې بیا تاسو صبر وکئ یعنی چې ترجیحات بدل شي چې اساسو خبره چې نه منل کیږي او اساسو چې کوم خوخدون کی خبره هغه ونر دي شي نو بیا به صبر وکئ. نو امیر معاویه ورته چې خبره تاسو صبر وکئ چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی چې صبر وکئ نو بیا صبر وکئ. نو حضرت ابو ایوب ورته چې قسم مې د په خدای چې زبوستانه اچرم د سسي سوالونه کوم او بیا حضرت ابو ایوب بصره ته لاړ او حضرت ابن عباس کرے ایثارو او حضرت ابن عباس هغه پر خپل کور خالق خدای ورته چې زب تاسو سره ضرور هغه سلوک کوم لکه څنګه چې تاسو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره کړو څنګه مل مستیا چې تاسو د رسول الله کړو او ما شان به زم تاسو کوم او بیا وی خپل کوروالو ته حکم ورکو نو وی بهر لاړو او حضرت ابن عباس ورته وی چې کور کې چې سدي هغه تاسو دي او حضرت ابو ایوب له 30 سره درهم او شل غلامان ورک او ځان له نور تنظیم وکړو نه صرف نه کور ورکورله بلکې 30 سره درهم ورکو شل غلامان ورک. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين دغه آیت په تفسیر کې بیان نه چې دغه آیت په مفهوم باندې پوهیدو کې خلکو ته ډېر غلط فهمي شوی ده چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا
واسنو ان الله يحب المحسنين. چرته چې د خدای پاک په لاره کې څه تکلیف ورپېښ شي نو فوراً دا وي چې دا خو ځان په هلاکت کې دا چولو خبره ده، ځکه چې خدای پاک خدای ویلي چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، چې ځان په هلاکت کې ما چوي. نو بیا موږ څنګه دینه برخه اخیستې شو؟ حالانکه د دې بیخي دا مطلب نه دی چې چرته د مرګ ویره وي الته نه د مسلمانانو ته تختیدل پکار دی یا ورته د بزدلۍ مظاهره کول پکار دی، بلکې دې مطلب دا دی چې کله د دشمن سره جنگ وي نو ها وخت خپل مال خرج کوئ، او که تاسو خپل مالونه ایثار ک نو په خپل لاسونو به د خپل د مرګ سامان پیدا کړئ. نو په حدیث کې د حضرت ابو ایوب انصاری نه روایت دی چې کله ها وخت چې د قسطنطنیه فتح کولو لتلی وو، دا وی چې دا آیت مونږ انصار مبارک نازل شوی وو او هغوی دا وی چې په مخکې خو مونږ د خدای پاک په لاره کې خپل مالونه خرج کول، خو چې کله خدای پاک خپل دین له تقویت او عزت ورکو او مسلمانانو ته غلبه ترلاسه شو، نو قلنا هل نقيم في اموالنا ونصلحها، موږ دا وی چې اوس موږ خپل د مالونو حفاظت وکړو، دا جمع کړو، دا بخي. نو ها خدای پاک دا آیت نازل کو چې خدای پاک په لاره کې د مال خرج کولو نه تاسو دریغ مکوئ، ځکه چې کدا سم کو نو تاسو به خپل ځان، نو د دې مطلب بدای چې تاسو ځان په هلاکت کې چول غواړئ، نو خپل مالونه ما جمع کوئ بلکې د خدای پاک په لاره کې ښه خرج کوئ، ګینه تاسو ژوند بزای شي او دشمن به تاسو باندې راشي او نتیجه بدای چې تاسو به وجل شي. د حضرت علی نه پس د امیر معاویه د حکومت زمانه راغله، نو عقبه بن عامر جهنی د غیله طرفه د مصر گورنر وو. د حضرت عقبه د امارت په دور کې حضرت ابو ایوب ته دوزل د مصر د سفر هغوی د مصر سفر کړی وو، وړومبي ځل هغوی د حدیث لپاره تللی وو معلومه ولله، ځکه چې هغوی ته معلومه شوی وه چې حضرت عقبه د یو خاص حدیث روایت کوي او صرف د یو حدیث لپاره حضرت ابو ایوب په دومره بوډاوالي کې د سفر زحمت برداشت کړی وو. او دویم ځل هغوی د روم د غزا کې شاملېدو لپاره د مصر ته تشریف وړی وو. مروان چې کله د مدینې گورنر نو هغه یو ورځ راغلو، هغه ولیده چې یو تن چې خپل مخې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر لګولی وو. نو مروان ورته چې ته خبرې څه کوې لګې، دا شرک دی، ټیټ شوی سجده کوې لګې. او بیا چې هغه تن ته ورجوخ شو، هغه ولیده چې هغه حضرت ابو ایوب انصاری دی. هغه ورله جواب ورکړو چې او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغلی ما دغه کانو له نیم راغلی. ابو عبدالرحمن هوبلینا مروی ده چې مونږ سمندر کې وو، په سند کې وو او په مونږ باندې عبد الله بن قیس وزاری امیر وو او موږ سره حضرت ابو ایوب انصاری هم وو. هغوی به حضور فرمایي چې د دې مطلب دا و چې زه د مینې او د محبت په وجه ټیټ شوی یم، کانو ته سجده نه کوم لګیم او نه زه شرک کوم لګیم، بلکې دا د مینې اظهار دی او په دې کې هم د خدای پاک وحدانیت زما په زړه کې د شرک نشته. او ابو عبدالرحمن هوبلی نه مروي دی چې موږ په سند کې وو او په موږ باندې عبد الله بن قیس وزاری امیر وو او موږ سره حضرت ابو ایوب انصاری وو. هغه د هغه تن سره جوخ تیر شو چې د غنیمت مال تقسیمولو. نو حضرت ابو ایوب انصاری ولیده چې یو ښځه وه چې هغې جړل، نو هغوی تپوس وکړو چې د ښځې باندې سجل شوی دی. نو خلکو ورته وویل چې دا ښځه او د دې زوی بېل کړی شوي دي. نو راوي وایي چې په دې هغوی د هغه ماشوم لاس ونیولو او مور په لاس کې ورکړو او د نه پس د غنیمت مالونه اموال چې چا تقسیمول هغه عبد الله بن قیس لړ او ټوله کیسه ورته تیره کړه. نو هغه حضرت ابو ایوب راوخته تاسو ته نو چې تاسو ولې داسې کړی وو. نو هغه ورته وی چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اوریدلی چې هغه فرمایي چې چا چې د مور او دغه د زوی ترمنځ جدایي واچوله نو خدای پاک به د هغه او دغه د مینوالو ترمنځ به د قیامت په ورځ جدایي جوړي. نو حضور فرمایي چې ځینې خلک چې د مندو نه ماشومان ایثار کی نو هغه لپاره په دې کې یو سبق دی.
او بیا اسلام ما چې څوک اعتراض کوي نه غي په خپل وګړي چې په خپل سکه اسلام خو تر دې حد پورې خیال ساتي. اوس په تیر ورځو کې په امریکا کې دا خبرونه چې کمل دراغلي وو مهاجرین چې کمل ته تللی دي نو وی بیل ایثار کړي وو مندې بیل کړي وو د ماشومان نو ځنه ماشومان نو ځنه ماشومان بیا سموده پس مندې پیجندیم نه نو بهر اسلام تر دې حد تلقین کوي چې مندې د ماشومان نه مجودا کوي دله تکلیف مو ورکوي په دغه وجه. حضرت مرصد بن عبد الله بیانې چې کله حضرت ابو ایوب انصاری موږ له د جهاد په غرض راغله نو هغه ورځو کې حضرت عقبه بن عامر د مصر والی وو. هغوی د ماخام په منځ کې لګنا وخت کو نو حضرت ابو ایوب هغوی له لاړ ورته وي چې یو عقبه د څنګه منځ دی. حضرت عقبه ورله جواب ورکړ چې موږ مصروف وو. حضرت ابو ایوب ورته وی چې قسم دې په خدای زما غرض صرف دا و چې خلک د دا ګمانونه کی چې تاسو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو راغلي د لوچاغي بداسه کول. تاسو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره نه دا اوریدلې چې زما امت به تر هغه وخت پورې په خیر قائم وي یا په فطرت به قائم وي تر څو چې هغه د ماخام منز نا وختونه کی. یعنی ابو واصل نمبر وی دا چې یعنی اول وخت کې د ماخاموس کول پکار دی. حضور فرمایي دا حدیث مطلب دی چې په اول وخت کې د ماخاموس پکار دی. او بیا د ابو واصل نه دا روایت دی چې حضرت ابو ایوب انصاری سره ملاو شو نو ما سره لاس ملاو کو دا وکړه چې زمانو کو نه ډیر وګدي نو وی راته وی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو کې چې کم تن د اسمان د خبرونو باره کې سوال کوي نو هغه څنګه خپل نو کو نه دومره وګ ساتي لکه څنګه چې د مرغانو نو کو نوي او په دې کې جنابت او ګندګي او خیره یو ځای شي. یعنی خبره خو تاسو ډېر لوی تاسو کوي د معرفت او خپل حل تاسو دای چې نو کو نه تاسو دومره وګ دي چې په دې کې ګن جمع کیږي نو ځکه نو کو نه پرې کوي. د حضرت ابو ایوب د مسند احمد حنبل دا حدیث دی چې د حضرت ابو ایوب فضل او کمال دومره مسلم وو چې په خپل صحابه به دغه مسلې ته پوس کوله. حضرت ابن عباس، ابن عمر، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامه، زید بن خالد جهنی، مقدام بن مهدی، قرب، جابر بن سمره، عبد الله بن یزید ختمی وغیرہ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم تربیت یافته وو. د حضرت ابو ایوب د فیض نه بنیاز نه وو. په تابعین کې سعید بن مسیب، عروه بن زبیر، سالم بن عبد الله، عطا بن یسار، عطا بن یزید لیثی، ابو سلمہ، عبدالرحمن بن ابي لیلی د ډېر لوی پای خلک دي. خو هم د حضرت ابو ایوب په ارادت مندانو کې داخل وو. د حضرت ابو ایوب انصاری نے روایت دی چې هغه د معاویه په زمانه کې د حضرت معاویه په زمانه کې د جهاد لپاره تلی وو او زه بیمار شوم چې مرض مې زیات شو. ما خپل ملګرو ته وی چې که زه مړ شوم نو ما به اوچت کوي او چې کله تاسو د دشمن په مقابله کې صفونه جوړ کړئ نو تاسو به ما خپل قدمونو سره جوخت خخوي. او زه بیا تاسو ته یو حدیث بیانوم چې کوم رسول کریم صلی الله علیه وسلم نو اوریدل وو او که زما وفات جوخت نه ویل ما بدنه بیانولو او ما اوریدل چې هغه فرمایل چې کم تن په داسې حال کې مړ شو چې هغه خدا پاک سره څوک شریک نو ګرځول نو هغه به جنت کې داخل شي. یو روایت کې دا مذکور دی چې کله حضرت ابو ایوب انصاری د وفات وخت جوخت شو نو هغه دا وی چې ما تاسو نه یو داسې سپټ کړو چې کوم ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نو اوریدل وو. هغه دا فرمایل چې که تاسو ګناه نه کولې نو خدای پاک به یو داسې قوم پیدا کړي وي چې ګناه کولو او بیا به خدای پاک هغه بخښلې وي. یعنی خدای پاک د خپل د رحمانیت او د بخښنې چې کوم صفت ده نو دا غي تر دې حد هغه لحاظ کوي. راوی محمد بیانی چې حضرت ابو ایوب انصاری د بدر په غزا کې شریک وو. هغوی د مسلمانانو یو جنگ کې مرستونو پاتې شوی سوي داسې حل کې چې هغوی په بل جنگ کې چرته شامل وي. نه په یو وخت کې دوه مختلف ځایونو کې جنگ روان دي نو یو جنگ کې باغوی لازمي شامل وو. صرف یو کال داسې و چې هغوی په جنگ کې شامل نه و ځکه چې په لښکر باندې یو زلمی الګ سپاسالار جوړ کړی شوی وو نو ها کال باغوی ناست پاتې وو
او هغه نه په سبب افسوس کول او دا به وي چې د خبره سره زما څه غرض وو چې په ما سو کامل مقرر شوی او په دې درې ځله وې دا خبره کړې چې په ما د خبره سره زما څه کارو چې په ما باندې سو عمل مقرر شوی وو. دا بیانېږي چې د کم زلمی لک د امارت په دغه روایت کې ذکر شوی دی هغه عبدالملک بن مروان او راوی چې بیا حضرت ابو ایوب بیمار شو لشکر باندې یزید بن معاویه امیر او هغه دغه تپوس راغلو تپوس یو کو چې کس ضرورت تاسو لرئ نو بیان کړئ نو هغه وی چې زما ضرورت دی چې کله زمر شمه نو ما به سور کوي او تر سو پورې چې تاسو ځای ملاویږي نو د دشمنانو ملک ته وردن نشي او چې کم ځای کې به تاسو ځای نه ملاویږي کم ځای پورې نو البته بیا ما خخ کوي او واپس راشي او چې کله حضرت ابو ایوب وفات شو نو هم داسې بوتلو تر څو کمزې پورې چې ورته ځای ملاوي دوی شو د دشمن په ملک کې نو هغه ته خخ کو بیا واپس راغلو. راوی وی چې حضرت ابو ایوب انصاری به داوی چې خدای پاک فرمایلی دی چې انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا یعنی ک سپکی کدرانی خو اوزي نو وی به فرمایل چې ځان سپکم ګورم او درونم او یو روایت کې دا مذکور دی چې د مکی خلکو کې وتن نه دا روایت دی چې یزید بن معاویه چې کم وخت حضرت ابو ایوب انصاری له یزید بن معاویه راغلو نو هغه ورته وی چې خلکو ته زما سلام وې هغه د بما بوزي او څومره لري چې ما بوتلی شنو بودیزي نو یزید دا خبره به خلکو ته کړي وو او چې کوم حضرت ابو ایوب هغه ته کړي وو او خلکو دا خبرو منله او دغه جنازه تر کومه حد پورې چې بوتلی شنو وړي وو او حضرت ابو ایوب انصاری د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس خپل وفات پورې جهاد سره تړلی وو انتر دې چې په کوسن دنیا کې هغه وفات شوی وو او یو روایت کې دا مذکور دی چې په 250 هجری کال کې یزید بن معاویه خپل پلار د امیر معاویه په خلافت کې د کوسن دنیا جنگ کولو او ما کله حضرت ابو ایوب انصاری وفات شوی وو او یزید بن معاویه دغه جنازه کړي وو دغه قبر روم کې د قسطنطنیه قلعه سره دی. راوی دا چې ماته معلومه شوه ده چې د روم خلک دغه د قبر حفاظت او مرمت کوي د کات په ورځو کې د دی په ذریعہ او بغواړي د خدای نه او د روایت مطابق حضرت ابو ایوب د امیر معاویه په دور کې د یزید په کمان کې د رومي حکومت خلاف په جنگ کې برخه اخیسته و او د قسطنطنیه ښار سره 50 یا د یو 50 هجری کال کې وفات شو ملتحق شوی دی. د یو روایت مطابق یزید حکم ورکړی وو په اسمانه سورو خلکو ته چې هغوی د حضرت ابو ایوب انصاری په قبر باندې مخکې رستو دی وګرځي انتر دې چې دغه د قبر نشان ختم شو. او یو روایت کې دا هم راغلی چې په کوم شپه حضرت ابو ایوب خښ کړی شوی نو سحر رومیانو د مسلمانانو د تپوس کړو چې ټول شپه مسکه کول نو ورته چې دلته حضرت ابو ایوب انصاری چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کبار صحابه کې وو او د اسلام قبلولو په لحاظ ټولو نه په خواني و موږ هغه خښ کړی دی لکه څنګه چې تاسو کته او د قسم مې د خدای دا قبر تاسو کنه ستنو تر سو پورې چې زموږ حکومت دی د عرب په زمکه باندې تاسو ناقص بونه غږیږي او مجاهد وی چې کله هم چې کله التقاط راتلونو دغه په د قبر نه باوي لګشن دی لګشن خاور لره کنو باران بو شول ته دا روایت قائم دی ته دا خبره تر سو پر سید د خدا خبر دی. او حضرت ابو ایوب انصاری 50 یا یو 50 هجری یا 250 هجری کال کې د قسطنطنیه په غزا کې وفات شوی وو. اخري قول اکثر خلکو دا دی چې 250 هجری کالو او د دوی مزار د ترکیه ښار استنبول کې دی او د یو چبوتره چې د پیتلو جلیدار دروازه باندې بند کړی شوی ده. د ترکی اکثر خلک د زړه سکون لپاره دلته حاضرې کې. حضور فرمایي چې د بدر د اصحابو ذکر کو ختم شو خو د سلورونو خلفا ذکر به ان شاء الله بیانوم مخکې مختصر بیان شوی اوس به تفصیلی بیانېږي او ځنې صحابو چې مختصر ذکر شوی او دغه باره کې نور څه مواد ملو شو هغه بیانوم او چې کله د هر څه لیکل کېږي نو دا برخه په پای کې لاړ شي دغه صحابه په سیرت کې او یو حضور فرمایي چې یو څو کسان به ده.
حضرت فرمایي چې د ځینې مرحومینو ذکر کول غواړم چې تیر ورځ کې وفات شوي دي او د دې د جنازه به موږ کوو. د مزرو نه پس لومړی جنازه د مکرم عبدالحی منډل صاحب د چې د سلسله معلم د هندستان په 15 سپتمبر کال 2020 هارت اٹیک په وجه په 53 کالو په عمر کې دوی وفات شوي دي. ان لله و انا الیه راجعون. دوی په کال 1999 کې تحقیق کړی وو جماعت کې او جماعت کې شامل شوي وو. په 2003 کې دوی د جامعه المبشرین فارغ التحصیل کېدو نه پس تر خپل وفات پورې خپ مهنت او په اخلاص او په شوق د سلسله خدمت کول او په دغه لحاظ د دوی د خدمت موده 19 کاله جوړیږي. دوی ډېر مخلص دیندار اطاعت گزار د منځونو پابند او سلسله سره مینه لرونکي معلم وو. په غمزپلو کې د هلین علاوه 2 زامن او 2 لونه دي. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي او د دوی د ماشومان له درجه ماشومان او خزل د زړه سکون ورکي. بل جنازه د مکرم سراج الاسلام صاحب د چې د سلسله معلم د مرشد آباد ضلع بنگال چې په 14 اکتوبر 2016 کالو په عمر کې د خدای پاک په قضا وفات شوی دي. ان لله و انا الیه راجعون. دوی په 2002 کې جامعه المبشرین قادیان کې د شپږو میاشتو د معلمینو ټریننګ ترلاسه کړی وو او تر 2020 پورې دوی معلم په تور باندې خدمت کولو. په دغه لحاظ د خدمت موده 13 کاله جوړیږي. دوی ډېر مخلص دیندار اطاعت گزار د موزو د روزه پابند سلسله سره مینه لرونکي مهنتي معلم وو. دوی ځان پس د اهلین علاوه 3 لونه یادګار پرېښي دي. د 2 لونو واده شوی دي. 3 ملوره سبق وي. خدای پاک دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي او د دوی لوه کې نو لم د صبر ورکي او د دې نیکه د جاری ساتلو توفیق دی ورکي. درېمه جنازه د حضرت مسیح موعود الاسلام د نوسی او د حضرت نواب محمد علي خان صاحب د نوسی او د حضرت نواب عبدالحفیظ بیگم صاحب او د حضرت نواب عبدالله خان صاحب د زوی مکرم شاهد احمد خان پاشا صاحب د چې په 18 اکتوبر 15 کالو په عمر کې وفات شوی دي. په هسپتال کې وو. ان لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل دی موسی وو. د مکرم شاهد احمد خان صاحب دونه شوی وړاندې واده د دوی د مکرمه امت شکر صاحب سره شوی وو چې د حضرت خلیفۃ المسیح ثالث لور و. په کال 1922 کې او د دین کا مولانا جلال الدین صاحب شمس تړلې وو د حضرت مسلمو د بیماری په وجه. اړومبي واده نه د دې 15 بچی دي. 2 زامن او 3 لونه او دویم واده د دې سمینه سعید صاحب بنت سعید صاحب مرحوم سره شوی وو او کال 1980 کې او دغه واده نه د دې یو زوی دی چې په امریکا کې وینن سبا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سره باقاعده د دې جماعتي خدمات خونیشته خو دغه ځنې چې کوم بهرني دورې وي نو ورسره د تلو توفیق دوی ته ملاو شوی او د خدمت موقع ورته ملاو شوی او دغه شان د دې یو بل خوبي د دې اهلیت چې هم کمل کړي دا و چې دوی ډېر غریب پروره وو. د ډېرو غریبانو به دوی خرج ورکولو بلکې یو له کورم جوړ کړي وو او باقاعدګۍ سره امداد کوونکي وو دوی د غریبانو. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي او د دوی ماشومان دیم جمعه سره او خلافت سره تړلي وساتي. بل جنازه ده د مکرم سید مسعود احمد شاه صاحب شیف یوکی چې په 8 سپتمبر د زړه حرکت بندېدو په وجه وفات شوی دي. ان لله و انا الیه راجعون. د دې په خاندان کې احمدیت د دې د والد حضرت سید ناظم حسین صاحب رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ راغلی وو چې په 1902 کې په کال 1902 کې د 16 کالو په عمر کې قادیان ته وتلی وو. د حضرت مسیح اسلام په لاس هغه بیعت کړی وو. سید مسعود احمد شاه صاحب په کال 1922 کې انګلستان ته راغله نو په مستقل تور به هغوی په شیفیلډ کې بیا رهایش اختیار کړی وو او دلته چې جومات جوړ شو نو خپل کور دوی وړاندې ما سنټر جوړ کړی او تر کال 1900
اویایم پورې هم دوی د جمعه صدر په تور ذمہواره تر سره کوله. وروسته بیا کال 1999 واخله تر اخري دمه پورې د سکرټري ضیافت په تور باندې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړو. دوی ډیر خوش مزاج، مهمان نواز، شریف النفس، د خدمت د جذبې نه ډک، د غریبانو همدرد، یو نیک مخلص او باوفا انسانو. خلافت سره د دوی ډیر زیات د عقیدت تعلق د دوی لور ډاکټر عائشه صاحب لیکي چې موږ د جمعات او خصوصا خلافت سره د تړلو کوشش به دوی کولو او هر شپږ میاشتې پس به دوی د خدمت المسیح سره د ملاقات تلقین کولو. خدای پاک د دوی لور او اهلی له صبر او حوصله ورکړي، د سره د مغفرت او رحم سلوک فرمای شاه صاحب سره. او خدای پاک د دې اولاد لا یو لور ده او د دې اهلی له د دې د نکاح د جاری ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.